رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. داد سورة ہجر 61 نمبر آیات نوالا 66 نمبر پوری. فرشتے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کورنا رخصت شوی. ابراہیم علیہ السلام نے اجازت واخست. ابراہیم علیہ السلام تے تفوسو کو چی فما خطبکم ایوہ المرسلون. ستاسو اغا اہم کار صدر آغلی پچ پسی ما تخم خوش خبری دزوی زیر ایواو راو اس راغلی پا کم کار پسی. فرشتویل منگا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. منگا لارا لگلیو اغا مجرم قوم لفار چی غوی تعذاب برکو چی قوم لوت. بس فرشتو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجازت واخست. ابراہیم علیہ السلام یترو لوط علیہ السلام یورارو. لوط بن حاران دا ابراہیم علیہ السلام رو. فرشتے را روانی شوی. دا ابراہیم علیہ السلام دا کورنا صدم ترا اور رسیدی. دا حضرت لوط علیہ السلام چکم علاقہ واغتا بے صدوم ویل. صدوم کی بیا خارونو لکه اوس کراچی دا کراچی کی صدر یو خار دا لی مارکیٹ بل خار دا سوراب گوڑ بل خار دا
دغه شان دي ستم کی مختلف خارونه خار ته چې څومره لار راغلي وي قوم لوط په دغه لارو باندې خلک یې نهولي وو چوکیداران به ناستو خلک به تنګول او ښکار لفار فرشتي راغلي صدم خار قوم لوط یو عمل دغه 10 ګند اعمالونه داو چې په تړو باندې بناست پټپاریانو باندې بناست بس داسې دي ملمنو ته کتل فرشتو ځانونه د ښایستو الکانو په شکل جوړ کړي فرشتي ځان پار شکل جوړولی شي خدای دا طاقت ورکړی فی زی شبان حسان الوجوه خایسته چهرو والی وی او خایستو الکانو په شکل ځانونه جوړ کړي فرشتو صدم ته چرا نینیوتی قوم لوط والو داسې ورته کتل حمله ور باندې نکړه چې د دې کم ګنده عملو خو یو بل ته به اشارې کړي چې داسې شکلونه داسې حسن خو مونږ چېرته لیدلی نه و تاسو ورته ګورئ چې دا اوس د چا کره ځي چې د چا کور ته لاړې شي بس هلته به حمله پې وکړو دوی پېژندي نه چې دا فرشتې دي خو د هلکانو شکل کې وي قرآن کریم فرمائی فرشتے رالی سیدھا د لوط علیہ السلام دروازے تا ادرین لوط علیہ السلام ہم نے پیجندلی لوط علیہ السلام اللہ خو ملمان دی الکانو شکل کی دی فلما جاء آل لوط المرسلون اللہ وی بیا ہر کلچ رالے کند لوط علیہ السلام کورتا ارالے گلے شوی پرشتے حسان الوجوہ فی زی شبان دا نوجوانانو الکانو شکل کی وی خائست مخونیو دا سی حسن قوم لوط چاچر تلید لینو کنا حضرت لوط علیہ السلام گیٹے اور اٹھکاؤ لوط علیہ السلام چھ گیٹ کو لاؤ کو دا گیٹ نا بہر خائستہ لکان ولاد ملمان دے حضرت لوط علیہ السلام الہذا یوم الناسیب والہائے دانن رسخ فما باندے دیر سخت دکنا داسی خائست ملمان را کر لارا لکنا ملمان خود خدای رحمت تا ہر پیغمبر سخیوی کنا لیکن حضرت لوط علیہ السلام دانن رسخ فما دیر سخت دا دے پاگل قومنا دا دے لیونی قومنا دا دی لوطی قومنا بدا ملمان زا اس سنگ بچ قومکنا دا قصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی زکف بیانوی دا تسلی لفارا چھ محبوب گورا لوط علیہ السلام یو پیغمبر تیر شوید کنا ملمان ور ناسو طول قوم ور باندی حملہ اکڑا پکوری چاپ اور واچ ولکنا انبیاء باندی داس امتحانات راغلی دکنا اس کا زمان ستا کر میل مرا شکنا اور چوک پسی را شکنا شدا میل مرا اباسکنا دا جگڑے لفارا ابل خبر جنس پرستی خلا زانتا دکنا
قوم لوط مطلب جنس پرستیو کنا لیواتتو کنا حضرت لوط علیہ السلام چغی ویل هذا یوم عصیب او خدای پا ما باندې خو نن ډیره سخت ورځ ده مېلمانه خو شړلی نشم کنه اوس دا مېلمانه چې دی دا خو بې انتها ښایسته دي کنه دا به د دې ټول قوم نه زه څنګه بچ کوم زه خو یوازې یم کنه ملمانه کېناستو کنه کمره کې کېنولو لوط علیه السلام یې پېژني نه چې دا خو جبریل ده دا خو میکائیل ده دا خو اسرافیل ده دا خو فرشتې دي کنه چې کېناستو قوم لوط چې څومره ټولو رامنډې کړې ګېټ ته ودرېدو لوط علیہ السلام ته ویل دا دروازه کلاو کړه دا مېلمانه را وباسه کنه حضرت لوط علیہ السلام ورته ویل ګورئ د دې مېلمنو مخکې ما مه رسوا کوئ مه مې شرموئ کنه أليس منكم رجل رشيد ویل تاسو کې یو داسې د سړي زوی نشته کنه ټول د خره زامن یې کنه داسې یو د سړي زوی در پکې نشته چې هغه راولګېږي دا نور سمجاو کړي چې دا خو زموږ پیغمبر ده هغه مېلمانه ورکره ناست دي کنه ولې شرمو کنه حضرت لوط علیہ السلام گیٹ نہ کلاوی قوم والا چو یو دبل پوغو باندې اخاتو کنا په دیوال باندې اخاتو کنا لاندې را کوزیدو چې دروازه کلاو کړې د دنني طرف نه او مېلمانه فزو را کش کړې کنا پیغمبر باندې داسې امتحان راغلی ده کنه چې کله په دیوال باندې را اخاتو کنا حضرت لوط علیہ السلام دل مېلمنو ته ویل چې ګورئ زه یوازې ولاړ یم کنه د قوم مقابله کړم کنه تاسو هم څه حرکت وکړئ کنه قال انکم قوم منکرون حضرت لوط علیہ السلام ورته ویل دی مېلمنو ته ویل تاسو ډېر ناشنا قومي ناشنا خلګي کنه زه یوازې ولاړ یم ستاسو په سر باندې جګړه کړم کنه تاسو هم له غونډې راوځئ کنه حضرت لوط علیہ السلام پېژندل نه چې دا فرشتې دي کنه حضرت جبریل ته غوسه ورله ځان یې په خپل شکل کو کنه چې څومره فرشتې راغلې وې یو روایت کې تین دي کنه چې درې راغلې وې بل روایت ته چې نو فرشتې وې لیکن که تین وې کنه وې جبریل میکائیل اسرافیل فکیو کنه حضرت جبریل را اوتی کنه فرشتي را اوته د کمرې نه ځانونه په خپل شکل کې کړو قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون اولتا مون الکان یو کنا مون انسانان یو کنا تا ته مون اغه را وړیدا آغازاب رم راوڑی دستا دا قوم لفارا آغازاب اور باند راولو بی اذن اللہ یمترون چکم عذاب کستا قوم شکو کنا
تا بار بار د الله د عذاب نه دی يرول کنا د دوی په عذاب کې شکو دوی د خپل خرنه نرا کوزیدل اغلی واتت اغه 10 غند اعمال دی نه پر خودلو کنا عذاب کې به شکو تا ته ویل چلوتا عذاب را ولا ان كنت من الصادقين اولو تک ترشتنا پرشتیا پیغمبر دا گز دا میدان غازا منتظر ولا فرشتو ورته ویلو علیہ السلام چې دې کوم عذاب کې شکو کنا غازا مونږ را وړای د کنا وآتيناك بالحق اولتا من يقين خبر راول يدكنا يقين سر راغليكنا وإنا لصادقون اولتا من رشتی هوایو چې دا کم دا عذاب خبر من اکڑا ستا دا قوم دا حلاکت خبرم اکڑا دی خبر کی من رشتنیو کنا خلق بدی والا خطلی دی کنا گوری حرت جبریل چکم خلق بدی والا خطلیو کنا جبریل ولوت علیہ السلام تویل دا گیٹ نر آرستشا اسی تماشا اکڑا کنا اسی تماشا اکڑا کل یوم هو فی شأن ہر دم کے نوی تماشا کرم کل یوم هو فی شأن ہر ورځ ہر سکند ہر وقت اللہ نوی شانوی رحمان بابا فرمائی چفار دم کے نوی تماشا کرم پہر دم کے نوی تماشا کرام زرحمان دا خدای و قوت حیران اولتا تاویل چی انکم قوم منکرون تاسو ناشنا قومی سحرکتهم نکڑی زیواجستا پا سپسر جنگی غم کنا قوم سرا تدا گیٹ نرا رستشا اسی تماشا اکڑا حرت جبریل یو وزر داسی خور کو چپا دیوار باندی ارگر چمرا خلق را خطلیو دغوی پا دی مخونو یو وزر داسی راخ کئی قرآن کریم فرمائی فطمسنا اعینهم دا جبریل وزر راخ کلو سرا مخون داسی داسترگی داسی شوی کنا مخون داسی هموار شو کنا لکه دا دیوال دا دسترگو غارونی هم نخکاری دو کنا مخون دا دیوال پشان هموار شو لاندی پریواتو نورو خلگو مندکڑی کنا بیغم شوا پرشتی رالی دلوت علیہ السلام سر بیا کمر کی کینستے کنا قوم والا اویریدو مندکڑی اس مشورہ دا کنا لوط علیہ السلام تیویل چستا قوم بتباہ کی کل جبریل ورطویل مصبحین دا اس مازیگر وقت تا صبح صادق کی چکل دی داخلی گی صبح صادق وقت کی بعضاب اور باند راول لوط علیہ السلام بیلدہ ما خام بتیری گی ماخستن بتیری گی شپا بتیری گی دا خوڑیر وقت تا لگی سر ور باند راول جبریل ورطویل او لوطا أليس الصبح بقريب
ولی صبح صادق نزدې نه ده دا خدا څه نیمه شپه ده دا به تېره شي دومره کلونه دې صبر کو کنه دا نیمه شپه ده یوه شپه هم صبر وکړه پیغمبر د قوم نه دومره تنګ شوی و کنه چې جبریل ته ویل کنه چې صبح صادق خو ډېر لرې ده کنه فرشتو ورته ویل الیس الصبح بقریب اوس ته څه چل وکړه فاسر باهلک بقطع من الليل د شپې اخري حصہ کې خپل کور والا د صدوم ښار نه چې دا ستا د فلار نیکه وطن د دې نه خپل کور والا وباسه د شپې اخیر کې هجرت وکړه اوس دا قصه ولې رسول الله تعالی بیانوي تسلی لپاره چې محبوبه ګوره ستا هغه 52 پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابراهیم علیه السلام منځ کې 52 واسطې دي او بیا لوط علیه السلام ستا هغه 52 پلار ابراهیم علیه السلام هم هجرت کړی د عراق نه شام ته او لوط علیه السلام د صدوم نه ګوره شام ته هجرت کړی نو محبوبه ته مخه پکې پدې چې ما مکه پرېښودله مدینې منورې ته هجرت کړم رسول الله تعالی تسلی ورکوي کنه فاسر باهلک او لوط علیہ السلام تبوزک نخبل اهل یعنی کور والا قوم کی چاور باندې ایمان راوړی کنه جناب رسول الله فرمای میدان حشر تبا انبیاء کی داس پیغمبر راشي چې چا بر باندې ایمان وراوړی واجب کنه د قومنا هغه کی حضرت لوط علیہ السلام ده سر بلونه وی ادولونو ور باندې ایمان راوړی د قوم نه چام ایمان راوړی نو کنه جناب رسول الله ته تسلی ده محبوبه تا خدا سے شاگردان تیار کړی دي د ابوبکر صدیق پشان د فاروق اعظم پشان علی عثمان ابو هريره عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس پشان شاگردان دي تیار کړی دي کنه 1,24,000 انبیاء آدم علیہ السلام نراوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری یو پیغمبر داسی شاگرد تیار کړی نه ده لکه جناب رسول الله چې ابو بکر صدیق تیار کړی کنه دا ابو بکر صدیق د فاروق اعظم عثمان ذی نورین علی المرتضی پشان شاگردان یو پیغمبر هم چرته تیار کړی نو کنه فاسر باهلک او لوط علیہ السلام تخپل کور والا بوزکنا بقطع من الليل د شپې اخیر کې کنا هجرت وکړه کنا لیکن کور والا مخ کې کړه ترست پس ځکنا واتبع ادبارهم تدتین رست ځکنا د کور والو نه رست ځه دا دوی لونه او یو دا ښځه بس د کور والا دا درې کسان یو د لوط علیه السلام ښځه وه دوه لونه وې دا مخکې کړه ته رسته پسې ځه د دې لپاره چې د دوی تسلي وي که نه چې هغه د زمونږ شاته خو پلاره روان ده که نه او بل دا چې څوک شاته پاتې نشي ولا يلتفت منكم احد لوط علیہ السلام کور والا ہوتا دا ہدایت بیان کړه چې خبردار استو څوک نه ګوري کنه چې په قوم باندې کله عذاب راځي کنه عذاب ور باندې راشي دغه وخت کې به څوک هم داسې رست نه ورته ګوري کنه دا هدایت رست به نه ګوري ته رست پسې ځه دی کیو فائدہ دا هم دا یو بدا دی تسلی وی بل دا چه دی برست نگوری او زی ومضو حیث تؤمرون
چې تاسو ته الله د کوم ځای حکم درکړی دغه ځای ته لاړ شئ هغه ملک ته لاړ شئ هجرت وکړئ عبدالله بن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنهما چې هغه شام ده شام ته لاړ شه که نه هجرت وکړه که نه شاته به څوک نه ګوري وقضینا الیه الله وای ما وحی اکړه کنه لوط علیہ السلام ته د فرشتو په ذریعہ باندې ذالک الامر د دې خبرې چې دا د قوم هلاکت ته چې ستا قوم چې کم د کنه ان دابر د دې خبرې تفسیر دا ده چې ان دابر هؤلاء چې دغه خلق چې دا ستا قوم د صدم ده د دوی جړ چې کم ده کنه د دوی رخې چې کمې دي کنه دا به کټ کېږي کنه مقطوع مصبحین لوط علیہ السلام چې صبح صادق وقت کېږي ستا د قوم جړ به کټ شي کنه یو به هم ژوندی پاتې نه شي کنه ټول به تباه شي یعنی عذاب د صبح صادق په وقت کې راځي کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين